روایت کې راځي وایي عبدالمطلب صاحب چې کله کعبې له راغی که نه نو د کعبې په سوري باندې به دته یو خاصه بستره خورېدله دی په هغې بستره ناست و هغې بسترې ته د عبدالمطلب صاحب هېڅوک نشو ورنږدې کېدی د ده چې څومره نوسي وو څومره زامن وو هغه به د هغې نه ګیر چاپېره ناست خو هغې بسترې ته خپه کولی به نه شوه د ده ځان له یو شان و د عبدالمطلب صاحب وایي چې کله نبي علیه السلام به راغی که نه لومبی به لاړ په هغې بستره به کېناست کې به ناست نو دا ترونه به یې راله یېرېدل به چې اوس په عبدالمطلب راشي کارېږي به چې تاسو دې زما بستره باندې کېنولی دی نو وایي چې ترونو به یې دی لرکو که نه نو عبدالمطلب صاحب ورته ویل چې دی به زما د بسترې نه لرکوی ځکه د ده خو یو جدا شان دی نور څوک به نه راپرېږدی خو دی به زما د بسترې نه لرکوی نو د کعبې په سوري باندې به عبدالمطلب صاحب ناستو په خپله بستره باندې او نبي علیه السلام به ورسره ناستو بیا او یو ځل وایي یو تن وایي زه حج له راغلی وم داسې ګرځېدمه نو یو سړی مې ولید چې ډېر باروبه سړی دی ډېر باروبه سړی دی او د بیت الله شریف نه طواف کوي او دا خبره کوي په طواف کې یا ربه ما ته محمد واپس کا یو باروبه سړی دی یو ډېر روبناک سړی دی د کعبې نه طواف کوي او جاړي او څه وایي الله ته الله ما ته محمد واپس کا الله په ما باندې انعام وکړه الله په ما باندې احسان وکړه وایي ما تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی او تا دې وایي څوک تا دې څه وایي په طواف کې نو یې چا راته وویلو چې دا عبدالمطلب دی دا د خانه کعبې متولی دی دا د دې ځای مشر دی نو ما وایي چې دی محمد یادوي دا دی څوک و چې دا د ده یو نوسی دی دی په هغه باندې ډېر زیات مین دی خو هغه کې الله داسې یو خاصیت پیدا کړی چې کم کار پسې لیږي که نه نو هغه کامیاب راځي نامراده نه راځي خو اوس داسې چل شوی د ده اوښه ورکه شوې وه ده پسې هغه نوسی ولېږو چې لاړ شي هغه اوښه راوله ټایم ډېر زیات تېر شو نه هغه راغی او نه اوښه راله اوس د ده سره غم دی چې زما نوسی ماله چېرته لاړو وی دیک طواف کوي د عبدالمطلب دا وی الله ما ته محمد واپس که الله په ما باندې احسان وکړه او جاړي وی ناڅاپي وکتل نبي علیه السلام اوښه د موار نه نیولې او را روان دی اوښه یې را روانه کړې ده وی چې نبي علیه السلام راغی که نه وی عبدالمطلب ته دواړه لاسونه تاو کړو چې بیا به دې چېرته له ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته له ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته زه نه لېږم ښه ده چې ماله رالې وی په وړوکوالي باندې به چې نبي علیه السلام نیکه په کم کار پسې لېږو نبي علیه السلام تش لاس نه دی راغلی نامراده نه دی راغلی هغه اوښه د ځان سره راوسته نو ډېر زیات پې دی مینو ډېر زیات پې مینو بیا د 2 کالو پورې د خپل نیکه په کفالت کې و چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام 8 کاله عمر شو که نه نو عبدالمطلب چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه دی هغه د دنیا نه رخصت شو عبدالمطلب وفات شو بیا روایتو کې مختلف عمرونه راغلي دي 82 او 50 لس د بره 100 کاله او 10 د بره 100 کاله دومره عمر ذکر شو چې په دومره عمر کې دی وفات شو به هر حال عبدالمطلب صاحب د دنیا نه رخصت شو چې نبی علیه السلام په دغه وخت کې د 8 کالو په عمر کې او هلته کې بیا دفن شو روایتو کې راځي وایي چې کله عبدالمطلب صاحب وفات شو که نه نو نبی علیه السلام په جنازه پسې وروسته روانه او جړلې ماشوم و د 8 کالو خو پلار یې ونه او ده به ځان سره ګرځه او ده به یې خیال ساتو نو چې کله هغه وفات شو نو جنازه چې روانه وي نبی علیه السلام په کټ پسې شاته روانه او جړلې چا ترې تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه صرف د 8 کالو وم زه صرف د 100 کالو وم زه صرف د 8 کالو وم نو دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر چې و نو دا 8 کاله و